زما محترم مسلمانانو، ابل ورځ په پیښور کې یو عالم خوب لیدلی دی چې په خوب کې می د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت می وشو. الله ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته خفه دی، ډیر پریشان دی او په غصه کې هم دی. وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې زما امت ته وایا چې تاسو د امریکای چې کم چیزونه دي، د امریکای چې کم ایجادات دي او د اسرائیل چې کم ایجادات دي، کم چیزونه د امریکای چې جوړ شوي دي او د اسرائیل چې جوړ شوي دي، د دغه نه تاسو اجتناب وکړئ، دغه مه استعمالوئ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی راته وفرمایل چې زما امت ته دا پیغام یوسه او زما کم امتی چې دا پیغام نه مني او زما کم امتی چې دا نه مني دا خبره، نو دا زما امتی نه دی. او دا ورته ووایه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د شفاعت تمه بیا هم مه کوئ. زما محترم مسلمانان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه لویه هستی خپل امت ته پیغام را لېږل دی. ای زما امته، تاسو خو کمزوري یئ، تاسو اسرائیل سره جهاد نشئ کولی. مسلمانانو فلسطینیانو باندې ظلم شروع دی، چغې وباسئ مسلمان کم ځای دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام دی امته، تاسو کمزوري یئ، خو لیکن دومره خو کوئ کنه چې دغه اسرائیلو دا چیزونه مه استعمالوئ. کم چیزونه چې د اسرائیلو دي، کم چیزونه چې د امریکې دي، د دې نه اجتناب وکئ، د دې استعمال نه ځان وساتئ. زما محترم مسلمانانو، الله دې داسې نه کوي چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه موږ محروم شو. یقینا درته وایم هغه پیغمبر چې کله وفات کیږي ځنکدن وخت کې چغې وباسي امتي امتي، اللهم امتي امتي، ای الله زما امت زما امت. زما محترم مسلمانانو، هغه پیغمبر چې د قیامت پر ورځ باندې په میدان حشر کې به هر یو پیغمبر هغه به هم نفسي نفسي وي، انسانان به هم نفسي وي، مسلمانان ټول به نفسي نفسي وي، ټول امت به نفسي نفسي وي، ټول خلق به نفسي نفسي وي، پیغمبران به التجاء نفسي نفسي وي. لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به وي اللهم امتي امتي. اے محترم مسلمانانو، چې دومره وکړو، دومره چې کم دی هغه تړپ ځان کې پیدا کو چې موږ او تاسو کم از کم د اسرائیل د څیزونو نه بایکاټ وکړو، د امریکې د څیزونو نه بایکاټ وکړو. کم کفري ممالک چې دي او دغه کفري ممالکو څومره څیزونه جوړ شوي دي چې هغه د مسلمان خلاف استعمالیږي یا چې کوم دی مسلمان ته ضرر رسي، نقصان رسي، هغه ټول څیزونه بایکاټ وکړو. خاص کر د اسرائیل چې کوم څیزونه دي، که هغه د خوراک دي، که هغه د سکاک دي، که هغه هر څیزونه دي چې هغې نه بایکاټ وکړو. ګورئ نبي علیه الصلوۃ والسلام موږ او تاسو ته پیغام را لېږل دی. نو زما محترم مسلمانانو، او دا ویډیو مخکې د الله رضا دپاره شیر کړئ چې ټولو خلکو ته دا ورسي، خاص کر زمونږ دکاندارانو وروڼو ته ورسي چې یاره د دې نه اجتناب وکړي، د دې څیزونو نه، چې دکانداران وروڼه چې کوم دی هغې ایمان دا جذبه وکړي او په جذبه کې راشي. د مسلمانۍ د شان یو علامه دا ده چې کله داسې خبره واوري دغه دکانداران په جذبه کې راشي او د څومره چې د اسرائیل هغه مصنوعي څیزونه دي، د اسرائیل هغه ایجادات دي، د اسرائیل څیزونه دي، دغه څیزونه راوالي او د روډ مینس کې ورته اور واچي. نو د الله رضا دپاره دا پیغام مخکې شیر کړئ
چې ټولو خلکو ته ورسي، خصوصا زمونږ دکاندارانو ورونو ته ورسي.